ها دې کې چې په باره کې سبق ده دي کې وصیت د والدین عزم المخلوق من عزم الخالق ده ميلو وصية مشفق دي زكي وصية مشفق قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين يعني اشكر لي ولوالديك إلي المصير خادم يلو كنا نه دا من نیم کې غاړه زي كده حقوق الوالدين في صور ولو نظرنا في أحوالنا لوجدنا التقصير الشديد دای کوم چې تلک سوچ فکر وکړو کنه خپل حالاتو ته وګورو نو ته وګورې چې موږ نه ډېرې کامیانې کېږي فی برنا لآبائنا و امهاتنا صحیح ده بر یل شي که بر یل شي فی برنا کنه فی برنا فی خرف بر کنه بر چشتل شي بر وچتا بر چشتل شي غنم تیل شي خامته چې ولربما وقع من البعض العقوق نسأل الله العفو والسلامة خدای مو یوستي فحقوق الوالدين له صور عديدة ومظاهر كثيرة قد تخفى على بعض الناس چې د مور پلار نه پرمنۍ مونږ په ډېرو صورتونو کې کیږي خو د ځنه خلک پې نه پوهېږي که نه د صورتونه ترېنه پټ وي هغه وایي چې دې کې څه ګناه نشته فمن ذلک یو پکې دا ده ان يترفع الابن عليهم ويتكبر لسبب من الاسباب چې ځان پې اوچته ښکروي که نه نه دا ښه خبر نه شوه كأنه كأن يكثر مالا أو يرتفع مستوى التعليم والاجتماعي ونحو ذلك مثلا مال په باره کې خبره کې ډېر ډېرې ښایي ورته یا تعلیمي او علمي وغیره یا په معاشرې کې ځان ول اوچت ښکاري چې وګوره ما سره خلکو تعلقات ته په څه نه پوهېږي یو ساده سړی د خلکو ما دپاره ته عزت کوي ولهذا يحذر من العقوق بشتى صورها مختلف صورتونو کې مونږ یرولې شړي چې تاسو نه پرمنۍ نه کوئ فمن العقوق أن يدعه من غير معيل لهما فيدعهما يتكففان الناس یو دا نه پرمنۍ کې راځي که نه چې بغیر د څه مجبورۍ شدیدې نه ته پرېږدی مور پلار یو خو داسې چې ځان ته نشي پیدا کول روزۍ خوراکه نه پرېږدی دی بس سر وي خلکو نه غواړي لاس یې ولګود کړي وي دا ګناه ده ومن العقوق یو پکې دا ده أن يقدم غيرهما من زوجة وولد عليهما أن يقدم غيرهما من زوجة وولد عليهما بچی او ښځې له ترجیح ورکي په مور پلار باندې فی مأکل او مشرب او ملبس او حتی لین الکلام چې ښځې سره شي یو شان دي غږېږي مور پلار سره بل شان دي په خبرو نه ونیسه لباس نه ونیسه په هر څه شي کې نه دا ښه خبره نه شوه همدا شی ته هغو ته چې خوراک راوړي کیدای شي پټ پټ ولا ډېر څه راوړي دو ته د سینې چې پرېده داسې په پچو وچې ګزاره کولی شي ومن العقوق ان يناديهما باسمهما مجردا چې بس ولوازونه کې پلار نه ورته نه وي مور نه ورته نه وي بس اواز ولکي پلني او پلني وعدم احترام وتوقيرهما وقد يتجاهل بعض الناس فضل والديه عليه ځنه خلک دي که نه په زوره باندې ځان نه پوهېږي چې ما باندې مور پلار څه فضیلت کېدلی شي تشاغل عما یجب علیه نحوهما او نور دا یې که نه چې ځان ته نه داسې مشغوله کړي چې کوم ضرورات دي د هغو له هغه نه پوره کوي واجب شیانه نه پوره کوي الا يعلم ذلك العاقه وتلك العاقه ان الاحسان للوالدين عظيم وفضل مسابق دا نافرمانه بچی او ښځه جینۍ نه پوهېږي چې د مور پلار احسان دي باندې ډېر لوی دی او فضل یې ترېنه مخکې دي ولا تنکر له الا جحود ظلوم غاشم چې ظالم بیکار انسان وي د دې نه انکار نه کوي صرف داسې انسان انکار ترې نه کوي د مور پلار نه هغه سړی انکار کوي چې جحود ظلم وي که نه جحود ظلم یا جحود ظلم انکاري انسان سی پر چې انکار کوي ظلم غاشم ډېر زیات بیکار انسان
قد غلقت فی وجه باب التوفیق چې هغه باندې د خدای توفیق دروازې بند وي ولو حازت دنیا بحذافیر که ټوله دنیا په منګولو کې راوالي که نه خو چې مور پلار یې پرېږدولو هېڅ شی ورسره نشته فالام التي حملت وليدها في احشائها 9 اشهر هغه مور چې دي په کلمو کې یعنې خېټه کې رحم کې انا میاشتې وګرځو مشقة من بعد مشقه دومره تکلیفونه برداشت کړل لا یزیدها نموة الا ثقلا وضعفا چې د دې په ټیم تېرېدو سره به هغې باندې بوج جوړېده او کمزوره کېدله به غریبه چې اخر کې له روټۍ خوند نه ورکړي وضاعته کرها په مشکله سره یې پیدا شو وقد اشرفت علی الموت مړ کېده تېنه وقد تعلقت امالو بهذا الولید او هغې امیدونه چې ما به ښکلی بچی پیدا شي فرت فيه بهجة الحیات و زینته هغې چې کله بچی پیدا شو ډېر له خوشحاله او سینې ته به نږدې شو دې کې ماله به د ژوند زینت او خوشحالي میلاو شي ما دپاره به یو باغ وګرځي وزاد بالدنیا حرصا وتعلقا او دې چې کیدای شي ماته په دنیا کې به ډېر څه شیان غشي او خدای دې له اوږد عمر راکړي چې دا بچی اخره پورې ژوندی وي ثم شغلت بخدمته لیلها ونهارها به شپه ورځ دې بچي اخته وي خدمت کوي تغذیه تغذیه بصحتها وتریحه بتعبها چې غذا ولا ورکي خپل صحت ولا خرابوي خیر دی آرام ورکي خو ځان ولا ستړی کوي طعامه درها شودي ولا ورکي درها شودو تیلی شي در و بیتها حجرها او مور قوت ولد شد او جرا د همدې کې دی وخت تیر کو مرکبو یداها و صدرها او چې شي باندې دا سپریږي هغه د مور ولد شدي لسونه دي سینې دي چې هلته کې د لړکېږي او چغې وهي تخوته و ترعاه هغه هر قسمه لحاظ کې هر چې نستی لکه او چې وزا ورغومې په مینې سره ساتي تجوع لیشبع ځان وږي ساتي چې بچی مې موړ وي وتسهر لینام هغه روي ښه اوسي خو چې بچی مې خوبولي فهي به رحیمه وعلیه شفیقه ډېره رحمدلې هدي نشته اذا غابت دعاها چې کله نه یې بچي ته دعاګانې کوي اذا اعرضت عنه ناجاها خو چې کله ترې اعراض وکړي بیا چې شی کوي بیا وله مناجات کوي یا همده شی ته پټې پټې خبرې ورسره کوي بچي یا منمناو کېږي ورسره ونصب مکروه استغاثه بها که بچي ته تکلیف ورسېږي فریادونه کوي ورسره یحسبن کل الخیر عندها چې بچی وي داسې چې ټوله دنیا ورسره ده والنشر لا یصل الیه اذا ضمت الى الصدر او لحظت بعینها چې کله وګوري سینې سره میلاو کړي داسې وایي چې لکه بس دنیا کې ماته هېڅ قسم ته شر تکلیف نشي رسولی ماته څوک څه نشي یلی افبعد هذا دومره د هر څه نه بعد یکونو جزاؤها العقوق والاعراض بیا د دې بدلات نن نفرمني او اعراض کوي تېنه مخ تېړولی دی دا دیو تقصیر شو اما الاب د پلار خبرې کوه فالابن له مجبنة مبخله دا بچی وله د بزدلې او د بخل سبب وګرځي مخکې دا ډېر ښه سړی و خرچې به یې کولې ملګرو باندې ښه بچي شي چې خپلو بچو لی ولې نه وړمه بخیل وګرځېدو مجبنه پکې راله مخکې جهاد ته ښه تېر دی خو چې بچي به مې پاتې شي جهاد یې پرېږدو یا قد و یسعدي دپاره تکلیفونه مشقتونه ګرمې سړې برداشت کوي و یدفع صنوف لدا قسمه قسمه تکلیفونه ځان نه لرې کوي خو بحثا عن لقمة العیش خو څه کوي د بچي دپاره یوه لقماره پیدا کوي لینفق علیه ویربیه چې ښه وله خرج کړي پې او تربیت یې وکړي اذا دخل علیه حش چې بچي له ننه راشي که نه خوشحاله شي وله داسې وزمبېږي وله و اذا اقبل علیه بش چې کله وله بچی په مخه مخ راتلو شي که نه وله په خاپیلو یا ورته څه اواز وکړي نو دي د مخ وله چهره داسې ښکاره شي چې که نن ورځې واده شوی دی داسې وله وخاندي و اذا حضر تعلق به او چې کله د بچی وله بیا نږدې حاضره شي نه سینې پورې خښ کړي او خښ شي ورپېد اقبل علیه احتضن حجره و صدره که بیا بیخي ور نږدې شي که نه بچی ځان ور واچوي نو بیا په د سینې کې او قوت کې څه کې راټینګ کړي احتضان منه راټینګول یخوف کل الناس بیابیه او دا بچی څه کوي ټول خلک په اباجان باندې یروي که نه صحیح ده او ته چې ما پلار به تاسو نه پرېږدي که داسې څه خبرې همدا شی ته نورې ډېرې خبرې دي بس قسمه قسمه ویعدهم بفعل ویتباه به بین خلان و محبیه او دغه بچی د دغې پلار په هر چې شي باندې څه کوي فخر کوي همدا شی ته د پلار یې څه کوي په دغې بچي د وجې نه که نه په ملګرو کې یو څومره ملګري دي محبین وي متعلقین هغو کې فخر کوي چې داسې بچی مې دی چې وړوکه وړوکې خالې که نه دا مې توتي دي او پلانی شي دي او چې غټ شي بیا ترېنه غریب په تښتېدو شي اپا بعد هذا یکونو جزاء له بالتنکر والسدود
دومره څه نه بعد بیا د پلار سره دغه حق سړي ته ګرځي چې څه شو وکړي ځان ترې نه بیخي نه ګوله کړي تنکر منه چې ځان ترې نه پردی کړي ته به یې که دوی بچی نه دي چېرته یې الګاډي نه راوچت کړی دی اوس سدود منه ځان ترې نه منع کوي ځان دفع کوي ترې نه بشرته کې کار پېښېږي که نه نظر ترې نه پټۍ سترګې غله کوي چې کسر ته اوس شي نه ونه وایي نعوذ بالله من الخذلان ان الاحباط كل الاحباط دا خو د خپل عمل تبا کول دي ایفاجه الوالدان بنکران للجمیل چې مور پلار سره دا سلوک وکړي چې ښه یې ورسره کړي دا ورسره نکران وکړي بدي ورسره وکړي وقد کان یتطلعان للاحسان منه او دغه مور پلار خو به دې ته راجوتېدل چې کسه بچی مې په زنګویه کې خوبلوالې د څه حالت کې وي دا وله خدای شته که ورجوړ شي دا ونه ځان پټوي چې پته وله ولګېږي که نه چې کسه د لرې روان دي ځان ترې نه پټ کړو زبې چې شر نه غواړي نه نه هغه به دې له راجوتېدو که چې شیلاږي بچي مو که چې وږه تږه نه وي ويؤلمان الصلة بالمعروف ويؤملان عملا يلشي كنا عمل يعملو ويؤملان يلشيخا ويؤملان الصلة بالمعروف دو دا امید چې موږ سره ښېګړه وکړي د بچی که نه خو پیدا بهذا الولد ذکرا کان انثى يتخاذل ويتناسى ضعف وطفولته خو دا بچی چې کله نر وي او که ښځه یې که نه خو چې داسې حالت کې شي چې د خپل ضعف هیر کړي او خپل مشومتوب هیر کړي چې مور پلار سره څنګه مینې کړي ما به چې ته شپې تېوري چې پلاره د څه ناستې دیوال باندې ورته چې بچیه خوله به یې راله سو کړه چې دا خو کانتره ناسته ده خو نه نه پلار تپوس وکړي چې بچیه د څه ناستې ما دې چې کارغه که نه چې دویم ځل یې تپوس مې وکړي چې چپ شه مړه دماغ دې راله خراب کړو تاسو په خبره نه پوهېږئ ویعجب بشبابه وفتوته یا ویعجب الشي ښه که نه ویعجب الشي اوس په خپلې ځوانۍ باندې او خپل طاقت باندې دا غرامند دي ځان ته فتوه چشته د ځواني تیل شي ویغر التعلیم و ثقافت اوس نن تعلیم ته شوي دي چې بس دي باندې غویره شو توکې کې پرېوته ویترفع بجاهه و مرتبته په خپلې مرتبې او جاه باندې مور پلار باندې لړه کېږي او نیغېږي یذیهما بالتعفف والتبرم او مور پلار ته تکلیف رسوي هر ځای کې پشکې وهي او له خپی تبرم برم څه شي د غوسه غونه شي او ځان ته نه په زوره به داسې مروره کړي هرې خبرې باندې ویجاهرهما بالسوء بس په جوات او سره بدې ردې خبرې کې وفحش القول یقهرهما وینهرهما غوسه کېږي وله هم و بېعزته کړي چې پرې مې د تاسو نه زړه تنګ راغلی په د خپل ژوند کې یریدانې حیات او یرید موتهما مور پلار یې غواړي که د بچې مې ژوندي دا غواړي چې خدای ته زر مې ترې نه خلاص کړي کأن بهما چې لکه زه بس په همدو باندې رنیوالی شیم که نه وقد تمنیا ان لو کان عقیمین لکه داسې وایي چې ته به هغه دواړه ارمان کړی چې ارمان ده که دا کونډ وه تعن لحالهما الفضیله وتبکی من اجلهما المروءه چې د شي ته حالت کله د دنیا وګوري که نه د دنیا کې فضل و کرم په ژړا شي چې وګوره دغو دواړو حالت ته وګوره د اوس بچی ورسره څه کوي او مروعت مردنګي سړیتوب وله په ژړا شي څه خدای پاکه دا اوس سړی دی مروعت سړیتوب تېر شي که نه دا خو سړیتوب حد نه شو که نه یعنې د شرم ترې نه وشرمېږي دغه بېکاره انسان نه فلیحذر کل عاقل من التقصیر په حق والدی هل بچي ته پکار ده عقلمند ته چې مور پلار حق کې هېڅ کامې ونه کړي فإن عاقبوا ذلک وخیمة فإن عاقبه ذلك وخيمة ولينشد في برهما فإنهما عن قريب راحلان کچېرې فإن عاقبة ذلك وخيمة انجام خې نقصان دی که نه که داسې دې وکړو وخیمه نقصان تیل شي او د مور پلار په ښېګړې کې دې چوسته وشي ولې چې عن قریب راخلان ډېر زر به د نزیاسي بس بوډاګان دي وحینئذ یعد الصابع الندم بیا به ګوتې چې ارمان د داسې مې کړي ولا ساعة مندم هلته کې د خیمنتي ټیم نشته اوس ټیم د نه تېر شوی دی پوار خونې نه تېر شوي دي اجل ها یو خبره ده له خیم ان بر الوالدین من شیم النفوس الکریمه والخلال الجمیله مور پلار سره ښېګړې کول دا د ښو نفسونو د انبیاو بزرګانو د علماو اخلاق دي ده او ښه خصلتو کې راځي ولو لم تأمر به الشریعه لکان مدحة بین الناس لجلیل قدره که شریعت د مور پلار خبرې نه و ښودلې که نه مونږ ته به دا عقل ښودله چې مور پلار سره ښېګړه کول د څه دي دا یو مدحت خبره ده یو عقل به ته ښودلي وه خو
موږ ته شریعت وښودلې دا خبره کیف وهو فوق ذلك تكفر بها السيئات وتجاب به الدعوات عند رب البريات. همدې په وجه خدای پاک چې کې ګناهونه سړي ته معاف کوي، دعاګانې قبلیږي. وبه تنشرح الصدور وتطيب الحیات، ژوند سره حقیقي ويبقى الذکر الحسن بعد الممات. سړي د پاره ښې تذکریا پاتې کېږي که نه، خلک یې ډېر ښه داسې واسې وو چې مور پلار سره ښیي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خيرا ما جزيت به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. يا ربنا تقبل دعاءنا.